د چارسدې په شمول د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې تیر کال د اګست په مهال د پشکال بارانونو له وجې راغلي سیلاب یو خوا د صوبې یو شمېر سیمې ورانې کړي، نو بل خوا په دغه سیلاب کې زنانه هم ډېرې متاثره شوي او دوی وایي د صفا اوبو کمې، میندوارۍ کې د علاج سهولت نه میلاوېدو او مناسب ماحول نشتوالي په وجه دوی د مختلفو ناروغو ښکار شوي دي. 15 کلنه سادیه هم په دغه زنانو کې شامله ده چې د سیلاب له وجې یې د حمل په مهال علاج نه دی شوی او ماشوم یې ضایع شوی دی. وایي اوس د داسې ناروغۍ ښکار شوي چې علاج یې ډېر ګران دی. د دې وړو زګو بیماره شوم، رقمې مودې بس بیا به راباندې د بیهوشي م رات دی به دا د نورو دوایانې مه وایه خارخ مارخ شو، کومې بیمارۍ وي نو هغه دوایانې به نه وي لکه دا بیمارۍ د دې ماشومانو بیمارې به وي، هغه دوایانې دلته نه وي، نورې ښه ډېرې دوایانې راغلې وي. د دې د جراثیم ډېر زیات چې کوم ډاکټرانو له موږ وځو دا په پیسو نو چې هم ګوري وي چې دا د جراثیم مسله ده. د یونایټډ نیشن پاپولیشن فنډ د ریپورت تر مخه د سیلاب په مهال په پوره ملک کې 2.5 لکه زنانه ماشوم پیدا کولو امید سره وي چې پکې 1,38,000 زنانو ته د پوري امداد ضرورت وو. په هغه کې 73,000 زنانو ماشومان زیږولي دي. بلخوا د مهناز کیسه د سادیې نه بدله ده. هغه وایي چې کله د سیلاب نه پس خپل کور ته واپس لاړه نو کور کې یې اوبه نه وې، کپړې نه وې، صابون نه و. مینږ چې په کومه ورځ رالو په اخر ورځ خو د اوبو دونه تکلیف و چې مونږ خواړوي نه چې اوبه به مونږ ته خرابې شوي وي، خو چې مونږ رالو مونږ خپل اوبو ته وکتل نو بیا د هغې نه وروسته علاوه به مونږ د پل نه هغه غاړه میا کلي دي د هغې نه به مونږ ځان له د پیپسیانو د بوتلې کې اوبه راوړلې. د چارسدې سنبل هم د سیلاب په مهال د یوې هفتې لپاره د مور کره تللې وه، خو چې واپس کور ته راله نو کور یې د سیلاب د هټو ډک شوی و او د ګندګۍ له وجې د دوی کورنۍ د خارخ ناروغۍ ښکار شوې ده. دلته سیلاب راغلی و نو مونږ بیا لاړو د مور کره چې بیا واپس رالو نو بیا هم د فنډو کونډو پورې خټې وي نو مونږ به په ټینټ کې لکه وو نو د صفایي ډېره زیاته لکه مسله وه، تکلیف راته. باتروم نه و او 15-16 میاشتې وشوې چې باتروم هم اوس جوړ کړو او دا ګندګیری د لاسه زما زموږ ټول بچي خارخ پرې راغلی دی، په ما باندې هم دی ښه کېږم اوس نه سم غټ چاپې دي پې. دغه زنانه ګیله کوي چې د سیلاب په مهال د حکومت او غیر سرکاري تنظیمونو لخوا د دوی سره دومره خاص مرستې نه وي شوې ځکه زنانه د مختلف ناروغو او ستونزو سره مخ شوي دي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د پی ډي ایم اے ویان تیمور علي وایي د سیلاب راتلو نه مخکې پی ډي ایم اے ټولو ضلعي انتظامیو ته ولس محفوظ ځایونو ته د منتقل کولو مراسله جاري کړې وه. سیلاب راتلو نه مخکې موږ ډسټرکټ اډمنسټریشن ته یو مراسله جاري کړه. هغه مراسلې کې موږ دا ووایو چې تاسو خلک سیف سپاټس لپاره موو کړئ. موږ تقریبا 161 کیمپس پوره په خیبر پښتونخوا کې اسټابلیش کړي وو. هغې کې موږ خلک چې زموږ نه سمره زموږ وسایل وو د هغې مطابق موږ خلک فیسیلیټیټ کړو چې کومې ښځې به پکې بیمارانې شوې نو زموږ کوم دلته نه موږ ریلیف آیټمز لیږلي وو ډسټرکټ اډمنسټریشن ته. کوم زموږ هایجین کټس دي هغه هایجین کټس کې موږ ایچ اینډ ایوریثینګ خیال ساتو، خاص کر د زنانو چې کم ضروریات دي هغه پوره کولو موږ پوره کوشش کوو. میډیکل کیمپ لګېدلی او چې کم فیمیل ډاکټرز به راتله هلته کې ډیلی بیسس باندې دې سره چې کم زنانه به په پریګننسي کې وه نو د هغې دپاره به هم کوشش دا و چې هغې ته مونږ یا خو هلته کې چې لږ ډېر سمره ابتدایي ټریټمنټ ورکولی شو دغه رنګې چې کله به هغه کیس سیویریټي زیاته وه نو هغه به مونږ بیا په امبولینس کې مونږ هاسپټل ته شفټ کولو. څرګنده دي وي چې پوهان وایي د سیلاب او نورو اپتونو په مهال تر ټولو سیوا زنانه او ماشومان متاثره کیږي چې له وجې د پوهې کمې دی.